لقمان حکیم صاحب رحمت الله علیه دون خپل نصیحتونه به کول چې الله رب العزت دغه نصیحتونه قران کې نقل کړ. خپل زوی ته نصیحت کوي چې اے بچي اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنکر، بچي د موس پابندي بکې او نیکو اعمالو طرف ته خلق را بلې، د بدو اعمالو نه به منع کې، دا وته نصیحت کوي. واصبر على ما اصابك، خو یاد ساته دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی دا خلق نیکه ترا بلل او بد نه منع کول دی مسله کې بتا ته خلک ډیر تکلیفونه درکې. نو بدغه تکلیفونو مسکه واصبر په دې باندې بس صبر کې. دغه زندگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی دور کو رتیار لسکاله د صبر تحمل برداشت د عفو والا زندگی وا د دفاع حکم امنو. صحابه به او اهل نبی علیہ السلام له تکلیف ورکو چاته حکم نو چې بدل واخلي. د عفو او درگذر والا زندگی د طائف واقعا مونږ اورو تکلیف یې ورکو بیا نبی علیہ السلام دعا کوي اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. الله زما د دې قوم ته هدایت وکړه دی ما نه پیژني. دا مکی دور او چې کله مدنی دور رالو بیا د جهاد حکم رالو بیا نبی علیہ السلام په خپل لاس مبارک کې تور راواغس او صحابه ورسره او بیا د لوی لوی فتوحات حاصل شو. خبره دادا چې کله به د انسان زندگی کې خوشحالی راځي کله به غمونه راځي. په خوشحالی کې د الله شکریا ادا کول، په غمونو کې صبر کول دا د مؤمن شی وده.